د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې نبی علیہ السلام ته د ټولو نه نږدې صحابي حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مالدار او د نبی علیہ السلام سره ملګرتیا و د نبی علیہ السلام د نبوت نه وړاندې مالدار او ډیر زیات مال حال ور سره خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ نو دغه اعلان سره د دین خورولو د پاره د لویو لویو قربانو ضرورت راغی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه مال چې هغه د اسلام د راتلو نه وړاندې په خپل علاقه کې پاغي مالدار بللی شو چې کله اسلام راغی نبی علیہ السلام د نبوت اعلان وکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل هغه ټول مال په نبی علیہ السلام باندې قربانی کړ د غزوه تبوک په موقع باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت کوي فرمایي مونږ د نبی علیہ السلام سره ناستو صحابه تشریف فرماو نبی علیہ السلام د غزوه تبوک د پاره د چندې اعلان وکړ چې یاره ضرورت برازي نو که کم خلک پاغه کې عیسی غشتل غواړي نو پاغه کې عیسی واخله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای په صحابو کې په سخاوت او د دین د پاره د قربانې ورکولو پدې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات مشهور عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله د غزوه تبوک اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ نو ایماله کې راوستل چې دا ځلبا په مالی قربانې کې زه کوشش کوم چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه وړاندې شم او زر زر لاړم کور ته ما وی چې دغه غزوې د پاره دا مالی قربانی راغلی د چې زه په دې قربانې کې د ټولو نه مخکې شم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای کور ته لاړم او چې سمې موندل ټول مې راټول کړل او هغه مې په منځ باندې دوه کړل نیمه حصه مې کور پرې خوستا او نیمه حصه مې ځان سر راواغشتا چې یاره دا به نن د دین د سربلندۍ دپاره دا مال زه جمع کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی رالم او ډېر زیات خوشحاله وم نبی علیہ السلام سره کېناستم نبی علیہ السلام مبارک راته ارشاد وفرمایه عمر فاروق څه دې راوړل او څه دې پرېښول وی ما ورته چې د الله پیغمبره د کور ټول مال حال می راجمع که نیم مال می روڑا هغه می تا ته کېښو او نیم مال می خپلو بچو د پاره او د کور د ضروریاتو د پاره پرېښوسته ویړه کې ډېر زیات خوشحاله وم چې اوس به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راځي نو څه به راوړي چې ډېر څه راوړي کم از کم ما ته خو به نه رارسي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو را روان دی او ځان سره مال راغشت دی د نبی علیہ السلام مبارک خواله راغی نبی علیہ السلام خوا کې پنډ د سامان کېښوسته نبی علیہ السلام هغه پوښتنه د هغه نه وکړه کومې چې ما نه کړې وه ورته وی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د خپلو بچو دپاره دې څه پرېښول او دلته یې څه راوړل ورته وی د الله پیغمبره کور کې چې څومره مالو ټول مې راټول که ټول مې راجمع که او هغه مې په دې پنډ کې راوتړ او ستا مخې ته مې کېښوسته نبی علیہ السلام ورته ارشاد وفرمایه ابوبکر صدیق د خپلو بچو دپاره دې څه پرېښوستل که نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایه عرض وکړه د الله پیغمبره زما د بچو دپاره او زما دپاره د رب العالمین او د هغه د پیغمبر محبت کافي دی ما ته د دنیا د څه ضرورت نشته چې زما او زما د بچو د پاره د نبی علیہ السلام محبتی دا زما د پاره کافی دی او بیا دغه قربانی وا چې رب العالمین دغه قربانی په برکت باندې اسې ټولو صحابه ولا ډیر لوی اجر ورکړو خو کوم چې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره نه دی چا د پارم نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو روایت کوي بعض تاریخ کتابونو لیکلي دي بعض علماء پکې لګي خبرې هم کړي دي خو په فضایلو کې زه تاسو ته ذکر کوم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای
وی مونږ د نبی علیہ السلام سره ناستو، نبی علیہ السلام تشریف فرماو، ډیر صحابه ناستو. حضرت جبریل امین علیہ الصلوات والتسلیمات تشریف راوړ او راغې. نبی علیہ السلام تشریف فرماو، خی طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناستو او کپڑی یې اچولې وي او داسې کپڑی یې اچولې وي چې پاغي کې هغه د راټولولو دپاره او د ګنډلو دپاره ازغي اچولي. نن مونږ په کپړو کې بټنې واچو چې دا کپړې پې راټولې کړو، هغه د بټنو په ځای حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ازغي اچولي او هغه کپړې یې پې ځان ته راټولې کړې وي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام سره په دغه حالت کې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماو. حضرت جبریل امین علیہ السلام راغی یو عجیبه خبره وکړه. نبی علیہ السلام ته فرمائی اے دا الله پیغمبره دا خوا کې د ابوبکر صدیق ناسته ویل او دا خوا کې مې ابوبکر صدیق ناسته وې دا انتهایی د کمی درجه لباس چې چولې دی، دا کمزور لباسی چې چولې دی ولې چولې دی؟ نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایو وی جبریل امینا تا ته پته نشته چې ابوبکر صدیق خپل ټول مال په ما او زما په دین باندې قربانی کو، هغه خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکو، اوس هغه سره دومره څه نشته چې هغه پې ځان ته کپړې والي او واچي. په دغه بنیاد د مجبورۍ د وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا لباس اچولی دی. یو ډېر عجیبه خبرې وکړه، انتهایی عجیبه خبرې وکړه. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته فرمایي وی د الله پیغمبره د ملګري ته دې ووایه جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ووایه چې جبریل امین راغلی دی او هغه وایي چې زه رب العالمین را لیږلیم. رب العالمین فرمایي چې جبریل لاړ شه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نه تپوس وکړه چې رب العالمین فرمایي چې اے ابوبکر ته زمانه راضي، ته زمانه خوشحاله. نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته مخ راواړو وی ابوبکر صدیق رب العالمین پیغام را لیږلی دی چې ته زمانه خوشحاله. په دې حالت کې دا کم چې پتا باندې روان دی، ته خو په قریشو کې او مکه مکرمه کې یو مالدار سړی بللی شوې، نن د الله د دین دپاره تا دومره مال قربانی که، تا ځان داسې حالت ته راوستو چې په صحابو کې د ټولو نه کمزوري کپړې تا چولی دي. الله فرمایي چې زما په دین کې پتا دومره امتحان راغی، تا دومره قربانی ورکړه ابوبکر صدیق، الله فرمایي ته زمانه راضي، زمانه خوشحاله. کتابونو لیکلی دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ډېر وژړل او نبی علیہ السلام ته عرض وکړه چې د الله پیغمبره زه به د الله نه ولې نه راضي کېږم، زه به د الله نه ولې نه خوشحالېږم، زه په هر حال د الله نه خوشحاله یم، زه په دې م خوشحاله یم چې زما ټول مال الله پاک په خپله لار کې قبول که، زما ټول مال په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګېده، زه په هر حال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العالمین نه خوشحاله. حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام لاړو، رب العالمین ته واپس لاړو، یو شیبه پس بیا راغی وی ابوبکر صدیق الله فرمایي چې ته زمانه راضي نو زم دستانه راضي یم او په دې باندې خوشحاله اوسېږه. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دې ډېر زیات خوشحاله ده. دا اعزاز دا صرف او صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ملو شوي. پس وجه چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د الله د دین دپاره خپل ټول مال چې دی هغه قربان کړی.